أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بر محمد و أهل بيت محمد صلوات. انسان په کار رزق حلال وي. صورت رزق حلال وي دوره د زندگی آسانه ده، سکون سره. کام وخوره لږه وخوره خو سکون سه وخوره. موږ پښتو کې ټکی کوو کنه سو روغ صاد وي. روغ صاد وي. د روغ صاد تعلق لري چې سره حلال روزه سره، رزق حلال سره. اچو سره رزق حلال رزق ده کنه هغه زندگی ډېر سکون سره. هغه کچيري یاد وسته خورونی څملیا خوبې دي. بیڈ کی څملې سکونی څملې څه خوب د نرسي فائدہ هي. ضمیر د ملامت کې فائدہ هي. څه خوب ولې او تفریح فائدہ هي. ناشې کې فائدہ هي. انجکشن یې لګای فائدہ هي. او تاسو څه پاتې ده چې دا حرامونه ځنه کسان بنگلې جوړي کی، کورونه جوړ کی، صوفې ولګي، ټیلونه ولګي، بیٹکی جوړي کی. تاسو څه پاتې لګي چې نه نه وای سکون سړي کې به سکون ہے. ان نه دا وای خبر کې کوي شي کې به خوب ہے. ان نه دا وای ګولې خوري کا ګولېونه بغیر د سمدي ورکی. مسله دا ده اصل او پیسہ، دولت، قوت، جائیداد، حیثیت، شهرت، نامه، جمع، هر شای سکون و شیرازه دمانه. صدا شونه حاصل کی سکون و شیرازه بیان ویش بیا دې چې ته پیدا کوي. نو ته شیرازه وکسا، سکون وکسا، شیرازه و سکون هغه حلال روزه کېده. رزق حلال کېده. ټینشن بدل نه وي، پر سکون وي، مطمئن وي، بیماری آفات و بلیات نه محفوظ وي. ما عرض کړی و څه اثرات دي. اثراتونه یو اثر څه زه تاسو خدمت کې نن عرض کوم هغه ده باقاعده روایتو هغه ده مال حرام انسان که حاصل کی هغه زیاتیږي نه یاد وساته. او که زیات شي ځنه کسان دې زیات کی، که زیات شي برکت نشته. برکت ډیر مهم شه. برکت چی دی؟ برکت دا وی څه کار خیر کی، خو کارو کی کار ډیر کی. ماغه حرام پیسې په انده شي غلط ځای باندې لګي استعمالي. بیا به د سختی کې استعمال نشي. هغه چې کچېری روایت دی کې انفاق وکړو ماغه حرام مال د انفاق او خرج وکړو اجر نه تمنوي، فایده نشته، اجر نه ملي. او کچېری باقی پاتې شو جهنم د پر سرمایه ده. ای جهنم ذریعہ ده انسان لپاره. او روایت کې د یو اثر ده چې کوم کس مال حرام ګټي وروړي خوري شیانه ده. دا معصومینو روایت دی لیس من شیعتی من اکل مال امرئ حراما. ایمو شیانه دی مولا دی چې کوم د خلکو پردای مال خوري وی حرامي طریقې سره. ایمو شیانه شي. یو روایت کې مولای کان امیر المؤمنین یقول لیس بولی لنا من اکل مال مؤمن حراما. مولای کائنات دی څنګه ایمو شیا ولی او مؤمن او محب نشي کېدای چې بل مؤمن مال خوري وی مال حرام ګټي وروړي. ان علاوه یو بل اثر روایتو کې بیان شوی د تاکید په شوی د غدا ده چې کوم کس خدا نه خواسته مال حرام ګټي خوري وروړي هغه بهشت نشي تیار مثلا هغه بهشتي نه دی انسان. د روایت ده لا يدخل الجنه من نبت لحمه من السحت النار اولى به. هغه کس جنت نشي نواتای، بهشت نشي نواتای چې هغه وخه رشوتونه پردې او پیسونه جوړ شي. جهنم دې لپاره بهتر دی. یو روایت کې ده ان الله حرم الجنه جسدا غذي بحرام. خدای هغه جسد او بدن باندې جنت حرام ګرځولې ده. هغه حرام او خوراک او مړیو جوړ شوی. اندیشنه زما یو بل روایت ان النبي قال لا يدخل الجنه جسد غذي بحرام. پیغمبر دې چې هغه جسد جنت نشي تللی چې هغه حرامونه تشکیل شوی وي، چې هغه رشد او نمو حرامونه شي. انسان کوشش وکړي زندگی کې یاد وساته کامیاب زندگی ماغه ده، پر سکون زندگی ماغه ده، څنګه حلال سره تعلق لري. یو بل اثر چې روایتو کې تاکید په شوی ده یہی چې د اهل بیت شفاعت نه مصاحبات نه انسان محروم کیږي.
متاسو غواړو کنه بعد ول زندگی برزخ ول زندگی جنت ول زندگی اهل بیت سره وو یا وی شفاعت ملو شي یا وی مصاحبات یا وی همراهی ملو شي اهل بیت نوریا نشو هغه زندگی کې حکم کا سمال حرام سره تعلق پیدا کړي وی زندگی تیر کړي وی هغه اهل بیت مصاحبات او همراهه حتی شفاعت محروم ده. در روایت ده یورزی مولای کائنات خپل زوی امام حسن مجتبی علیه الصلاۃ والسلام ته وصیتونه کوي وصیت کې دا جمله وته کې ولا يرد علی رسول الله من مالا حراما من اکل مالا حراما هغه کس رسول الله ته نشي رسیدای چې کوم حرام خوړلی لا والله ولا يشرب من مأمنه ولا ينال شفاعته ولا يشرب من حوضه ولا ينال شفاعته حوض کوثر نه غته کوثر وبانه ملوي او شفاعت او ته نه ملويږي سه حرام سه مکمل زندگی دی رکی نو کسه د څوره غټو شیونه انسان محروم کوي څوره غټو شیونه انسان محروم کوي هغه نه لوایو صفات ته خدمت کې مختصرا عرض کوم کسه د ویلي شي د روایتو کې راغلي چې کوم انسان مال حرام وخوري وګټي ټول ژوندۍ او ستیر شي هغه کې درندګي پیدا کیږي درنده جوړیږي وحشي جوړیږي هغه کسه زه تاسو یو عرض وکم درنده انسان شجاع انسان نه دی موږ نه مخکې سوچ کوو کنه چې درنده صفت انسان کې د شجاعت بیل څه شاید درندگی بیل څه شاید درندگی شجاعت او قدرت او طاقت نه معنی ده سپای تاسو بلیدل کله کله سپای چې شي هار شي لیوانای شي نو څه دی درندگی کې پیدا وشي سپی کې کله درندگی صفت پیدا وشي کنه هار شي مطلب لیوانای مونږ شي کنه هغه بیا لیونی اٹیک کوي شي لیوار نیولای شي دی مطلب دا نه چې سپای لیونه زوروار دی شجاعت ورګي نه د درندگی به څه شي د شجاعت نه د لیونتوب دی انسان عقل او مزغه کار پرېږدي ارچی ورسی بیا او دا روایتو کې راغلي دي څه کوم انسان مال حرام خوري هغه کې اثرات دا پیدا کیږي درندگی او اثراتو کې پیدا کیږي هارش ولی ول اثرات او تاسو دا نوټ اپ وي معاشره کې کوم کسان څنګه یو بل نه د سې کېږي چې قتل او کشتار کوي ظلم کوي بل سره کبر کوي کنه او مرګونه کوي قتلونه کوي یا وایي چې کله بیک ګراوند تاسو چیک وای کنه هغه کې دا شی واضح وي چې دا حرام خوري کړي واضح وته کله انسان حرام خوري وکړي هغه کې درندګي وحشت وحشي پن پیدا کیږي انسان وحشي هوتی شي لکه لیوانای سپای او تاسو دا وښیو کنه چې یو معاشره کې دا کسو چې دا قتلونه مرګونه واقعیت کیږي هغه بیک ګراوند انده نشایان پډریان انده حرام خوره انداز غلط سوسایټیو کې عادت بلات ستر شي وي ما کسان سیمو معاشره په سات خستي زور دې سمات کې بیګای ول بیګای او واقعیت اوس ولې دا بازار کې وشولې وځي نو دوی باندې به څه افسوس وکړي په څه خلک واقعیت څنګه خرابو کې نه مخابرت څه پلان څه پروګرامونه نه کوي دا مغاشه دې قربان نشم انسان کې درندګي وحشي پن جوړوي او ځان باندې انسان باندې ځان تبو کی بلا تبو کی ډېری مو معاشره کې د قتل مرګونه سوچ واغ بیک ګراوند انداو هغه کتو سو بیک ګراوند تلور شي غلدا شي ورکی کسه حلال خوره ډېر ثروت لري یاد وسته زه یو دوه درو شی طرف مختصر اشاره کوم دی باندې خپل مجلس کې د شو خوځه چون کې ما سره ټایم شارټ دی حلال خوره انسان یقینا خوش قسمت دی یو دا حلال خوره انسان کې نورانیات پیدا کوي یاد وسته زړه د نورانی کېږي روح د خوشحال وي کله زړه د نورانی شو معنوي ترقی کوي شي روحاني ترقی کوي شي انسان د روایت ضیاء القلب من اکل الحلال زړه نورانیات حلال روزه سره تعلق لري ما عکس کړو انسان ځنه کسان ویلي نیک کارونه او نیکران وي مثلا زمي مثال الموت سے مینا ده مجلس سے مینا ده شړو سے مینا ده تهجد سے مینا ده نافلو سے مینا ده متوم خانو سے مینا ده زیارتو سے خو کیږي ونه مليای وته موته واچي دا زړه نوراني نه وي زړه نورانیات تعلق لري رزق حلال سره مړې صفوي رزق صفوي کنه انسان زړه نوراني کیږي انسان روح تر تازه وي انسان کې نشاط لګي نشاط علی چې کله رزق حلال وي پیغمبر حدیث من اکل الحلال 40 یوما نور الله قلبه چې 40 دنه پورې مړې صفا سترا حلال او خوړه خدای د غزړه نوراني جوړي
زړه د نوراني شو او شبیه د هر شي د زړه کېږي، بیا سپک پڅېږي، المنځو ته سپک پڅېږي، بیا سبې المونځ د شیطان نه وي. ځنو نه وي سبې المونځ داسې وي لکه سپینه غیا وي، نشي پڅېدلی. واجب وي که ګناهانو بوج وي. یو عالم نه پوښتنه وشوه زه سبې المنځ نشم پڅېدلی، ډېر په مشکل هغه د دې چې ورېږي ګناهان یې ما کوه سبې المنځ به آسان یې څه کوي. نن سبا کې موبایل و دور دی، ګناهان نورې آسانې شوي، نورې آسانې شوي، نورې آسانې شوي. دغه دور کې ځان وساته، دغه دور کې ځان وساته نو ته اصلي مجاهد اندته یې، اصلي مؤمن اندته یې. ځکه اخري زمانې والا خلکو نه فخر شوی دی چې اصلي مؤمنان یې اخري زمانې والا دي. خو هغه چې مؤمن پاتې شي، هغه چې ځان وساتي، هغه چې خپلې لمنې بچ کړي د نن سبا ګناهانو نه. قرآن آیات یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، مؤمنانو حلاله پاکیزه مړی وکړه، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. شیطان پیروي مه کوئ. څه مطلب دی؟ مطلب دا دی چې کله د روزه حرامه دی د شیطان پیروي دی. شیطان شارټ کټ والی اړنده دی چې کوم کس حلالو پرېږدي حرام اوسي ګرځي شیطان ارنیولی وي دا انسان. ما درته وویل چې اهل بیتو منونکي هغه کوشش کوي چې هغه روزه حرامه نشي، هغه حرامه روزه ونه خوري. یو صلوات وسلم محمد و آل محمد محمد محمد